اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. بلال خان یم د خپل بلال خان آفیشل پیج نه. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د انټرویو سلسله جاری ده زمونږ په کم سعودي عرب کې زمونږ کم مشران دي د هغو نه مونږ نمبر په نمبر چې دی نو انټرویوز اخلو. نو نن راغلیو زمونږ د جمعیت علماء اسلام چې کومه د ریاض ریجن صدر دی مفتی عبدالجبار صاحب، نن به مونږ د هغې سره د هغې مختصر تعریف او یو څو سوالونه به ترېنه کوو. تاسو زمونږ سره اوسیږئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب محترمه، ستاسو چې دی نو لږ مختصرا تعارف را سره وکړئ، د کومې علاقې یې؟ جی زما نوم عبدالجبار دی جی، او زما علاقه چې کوم دی نو شانګله ده. شانګله دونۍ زمونږ خاص کلی دی او د شانګلې ضلع یو، اوسېږو منګوره کې تقریبا د کافي عرصې نه یو. جی مفتی عبدالجبار صاحب چې دی نو د شانګلې اوسېدونکي دی، اوسېږي په منګوره کې. مفتی صاحب دا راته ووایه چې سعودي عرب ته د کله نه راغلي یې؟ جی سعودي عربیه ته زه راغلی یم جی د 2003 د 3 میاشتې په 3 تاریخ باندې سعودي عربیه ته راغلی یو جی. ماشاءالله. مفتی صاحب تاسو چې دی نو لکه اوس سیاست کې انټر شوي دلته کې ماشاءالله د ریاض ریجن صدارت هم تاسو سره دی. نو تاسو جی په نوجوانۍ کې کوم سټوډنټ لایف و هغه وخت نه په جمعیت کې او که نه د هغې نه مخکې چې تاسو د جمعیت نه علاوه په دویمه پارټۍ کې وخت تېر کړی دی؟ جی مونږ چونکې خانداني جمعیت علماء اسلام سره زمونږ تعلق دی د آبا او اجداد د زمانې نه، او زمونږ سترګې چې غړېدلې دي نو مونږ په جمعیت علماء اسلام کې زمونږ سترګې غړېدلې دي. زمونږ کورنۍ یو مذهبي کورنۍ ده جی، او زمونږ تره چې کوم دی نو هغه عالم او دارنګې نور زمونږ په کورنۍ کې علما صلحا او روحاني شخصیت تیر شوي دي. او اوس موجوده وخت کې هم زمونږ الحمدلله زمونږ په کورنۍ کې کثیر تعداد د علماو دی او د حفاظو قراو تر د بناتو پورې الحمدلله زمونږ په کورنۍ کې حافظانې دي. نو بس د جمعیت علماء اسلام سره تعلق پیدایشي دی. جی جزاکم الله. دا مفتی عبدالجبار صاحب دی، پیدایشي جمعیتیان دي. بل مفتی صاحب ستاسو تعلیم چې کوم دینی تعلیم مو زده کړی دی د کومو کوم مدرسو نه هم جی فارغ شوي، او کم ستاسو جی کم علماء کرام غټ غټ مشران استادان ستاسو تیر شوي دي؟ جی زما د حفظ قرآن پاک چې دی د هغې استادان دی چې کوم مشهور استادان دي، قاری عزیز الرحمن صاحب هغه مو استاد دی، قاری عبدالرحیم صاحب اسلام آباد کې د هغو نه مو حفظ تکمیل کړی دی جی. او درس نظامی کې بیا مختلفو مدارسو نه تعلیم حاصل کړی دی، خو آخري مشهور استادانو کې زما چې کوم استادان دي نو په مشهور استادانو کې زما په تفسیر کې قاضي فضل الله اولوګټ صاحب د الله پاک دی هغوی جن کې برکت واچي، هغه زما استاد دی. تفسیر کې شیخ سرفراز خان صفدر صاحب مې په تفسیر کې استاد دی، او دارنګې چې کوم دی نو نور استادان مې هم دي په تفسیر کې مختلف. او حدیثو کې چې کوم دی نو زما استاد چې کوم دی نو شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثماني دامت برکاتهم العالیه، او بخاري شریف مو د هغه نه ویلی دی، او دارنګې مسلم شریف چې کوم دی مفتی رفیع عثماني صاحب نه هغو نه مو ویلی دی، او دارنګې چې کوم دی نو شرف تلمذ د محدث کبیر شیخ سلیم الله خان صاحب چې کوم دی نو د هغه نه هم شرف تلمذ حاصل دی، کتاب الایمان د مشکات شریف مو د هغه نه ویلی دی. دا زما مشهور استادان دي. قرائت سباو کې چې کوم دی نو پروفیسر قاری تاج افسر صاحب چې کوم دی هغه د قرائت سباو استاد دی، چې کوم اسلامي یونیورسټي اسلام آباد کې پروفیسر دی. جزاکم الله. جی مفتی عبدالجبار صاحب ماشاءالله ډېر نامور علماء کرامو شاګرد پاتې شوی دی، او د دغو نه اوس راځو د کوم موجوده سیاسي صورتحال چې دی، لکه نن سبا چې کومه خبره چلیږي آډیو لیکس ویډیو لیکس، او په دغه کې چې دی نو د دې باره کې چې ستاسو څه رایه ده، خپل کارکون ته څه رایه ده، یا چې مخکې چې کوم مخالف دي هغو دپاره ستاسو څه؟ جی دې باره کې خو جی زه د خپل سوشل میډیا ټیم ریاض چې بلال صاحب او وحید مراد صاحب او دیگر چې کوم احباب د دغه ګروپ سره د ټیم سره متعلق دي، د هغوی شکریا ادا کوم، او د هغوی ته زه خراج تحسین پیش کوم په دې حوالې سره چې هغو په سوشل میډیا باندې د علماء کرامو دفاع او د خپل دین د حفاظت لپاره ډېر بهترین جدوجهد کوي. الله پاک دې ستاسو په عمر کې برکت واچي، او دا یو تبلیغ دی. نو زما د سوشل میډیا چې کوم زمونږ ورکران دي د هغو خدمت کې زما دا گزارش دی چې هغو دې په سوشل میډیا باندې خپل چې کوم کار دی دا د نور هم تیز کی، ځکه چې دا یو دعوت دی، او دعوت چې کوم دی نو هغه کار خیر دی،
او ان شاء الله د دې به الله پاک تاسو له اجر عظیم درکړي. باقي دا گزارش ته زما د سوشل میډیا ورکرانو ته چې هغه د اخلاق او دامن نه پرېږدي او شایسته انداز سره او بهترین انداز سره دایره اخلاق کې دننه هغه د باطل رد کوي او خپل دلایل سره د خپل موقف او خپل پروګرام پیش کوي. او عام د جمعیت کارکونانو ته هم زما دا درخواست دی چې هغه د جماعت سره دی وابسته شي او جماعت سره ځان مربوط ساتي او د جماعت کار چې کوم نه د عبادت ګڼي دا بهترین عبادت دی. نو په دې حواله سره هغه ته هم دا پیغام دی چې د جماعت کار کوي او په دې باندې چې کوم ځان د جماعت سره مربوط ساتي. نو مفتی صاحب محترم چې کوم خپل پیغام مونږ ته راکړه زموږ د فار د فایدې به ان شاء الله. بل مفتی صاحب دی په سعودي عرب کې ژوند کوي. نو مفتی صاحب دلته کې چې تاسو سیاست کوئ دلته کې چې د عوامو یا د مسافرو د خدمت لپاره تاسو چې څه اقدامات مخکې کړي وي یا مخکې تاسو داسې د مسافرو څه قسم ته خدمت کړي یا به آینده کوئ دې باره کې چې تاسو خپله څه رایه ده او نورو چې کوم زموږ عهدیداران دي د هغې دپاره چې تاسو څه پیغام دی؟ جی بلال صاحب دا خبره ده چې زه به حیثیت د یو سیاسي کارکون سماجي کارکون هم یم او مونږ دلته کې د مسافرو د خدمت هیڅ مقدس نه ده چې هغه مونږ ضایع کړي. هر موقع سره مونږ مسافر او لیبر کارکون ته په مشکل حالاتو کې ځان رسولی دی چونکې د ډېر وخت نه ما خلک پیژني هم او زما خدمات هم خلکو ته معلوم دي چې مونږ عام دغه په لحاظ سره د یو سماجي کارکون په لحاظ سره د خدمت کړی دی. چې کله جمعیت الاسلام سره دلته کې وابسته شو نو په هغې کې په دغه خدمت کې مزید مونږ ته ترقي میلو شوله او د جماعت د طرف نه هم مونږ ته یو حوصله افزای میلو شوله. نو هر مشکل حالت چې راغلی دی د جمعیت الاسلام د پلیټفارم نه مونږ د یو ورسیز لیبر او د مسافر خدمت کړی دی او ان شاء الله مونږ به د خپل ورسیز ورونو سره هر موقع او هر محاذ کې په هر مشکل کې به د هغو سره شانه بشانه وي. جزاکم الله. جی بس یو اخیری سوال کوم چې دلته سعودي عرب کې چې کوم مسافر دي دا خو زمونږ کار څنګه چې مونږ د وطن نه بهر یو ټول زمونږ ورونه د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي خو دلته کې زیاتره تعلق چې دی نو چې د مسافرو د پی ټی آی سره دی او زمونږ چې دی نو د نورو پارټو تعداد لږ کم دی. که دې کې ځینې مشکلات د پی ټی آی وارکر ته راشي نو دغه خدمت په جي د هغو دپاره هم دغسې وي که نه صرف د خپل یا د پی ډي ایم د کارکون دپاره به خدمت کوي؟ چې زمونږ د جمعیت اصول دي 3 اصول دي: الله تعالی کې عبادت، رسول الله کې اطاعت او بلا تفریق پوری انسانیت کې خدمت. مونږ ته دا سبق ویل شوی دی د جمعیت د پلیټفارم نه زمونږ داسې تربیت شوی دی چې مونږ د الله نه علاوه د بل چا بندګي نه قبلو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقو نه علاوه په بلې طریقه کې مونږ کامیابی نه ګڼو او بلا تفریق پوری انسانیت کې خدمت بغیر د تفریق نه د تمام انسانیت خدمت. دا د قرآن هم پیغام دی او د انسانیت هم پیغام دی. مونږ د خدمت په حواله سره چرته هم دا تفریق نه کوو چې هغې تعلق د مذهب سره یا د ګروپ سره یا د پارټۍ سره. بلا تفریق مونږ د هر چا خدمت لپاره تیار یو او ان شاء الله هغه د هرې پارټۍ سره چې کوم کارکون وي هغه مونږ لپاره قابل احترام دی، قابل قدر دی او په هر مشکل کې به ان شاء الله مونږ د هغو سره ولاړ یو، هغه د هرې پارټۍ سره پی ټي آی سره یا بلې پارټۍ سره. جزاکم الله. جی دی کې د خپل میسج پکې دا دی چې هغه که د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي او که دلته کې ځینې مشکلات راشي نو زموږ جماعت یعنی جمعیت الاسلام چې کوم صدر محترم مفتی عبدالجبار صاحب دی د هغې دا وینا ده چې موږ به ورسره انشاءالله په دغه مشکل وخت کې ولاړ یو او باقي چې کوم نورو پارټو والا دي یعنی هغې په خپلو پارټۍ کې تنګ وي یا یې زړه غواړي چې موږ جمعیت الاسلام ته ووړو خو هغې له څوک مشران نه وي ورغلي هغې دپاره چې پکې ستاسو څه پیغام دی؟ زمونږ تمام جماعتونو والا ته دا پیغام دی او دا دعوت دی چې هغه د جمعیت الاسلام ته راشي او جمعیت الاسلام د پلیټفارم نه دی کار شروع کی. جمعیت الاسلام کې د هر چا عزت دی او د هر چا خدمت دی او د جمعیت الاسلام سوچ چې دی دا آفاقي دی او عالمگیر سوچ او پروګرام لري دا جماعت. بل دا جماعت چې دی دا حادثاتي جماعت او وختي جماعت نه دی. د دې جماعت د تسلسل څخه کم از کم 200 کالونه زیات وشو چې دا په یو تسلسل باندې روان دی. د خپل مستقبل پروګرام لري، خپل آیډیا او نسب العین لري. نو ان شاء الله هر کارکون چې راځي ان شاء الله نو دلته به هغه ته عزت میلاویږي او دلته به دغه حوصله افزای کیږي او هر محاذ کې به مونږ زمونږ جماعت دغه راهنمایي وکړي. جی کم چې د چا زړه کېږي او جمعیت ته راتلل غواړي هغې بالکل ما سره رابطه کولی شي. انشاءالله زمونږ مشران دي دا به زه درولم، تاسو سره به ملاوم، ستاسو به انشاءالله مونږ حوصله افزایي کوو او بس دومره ویډیو ډېره وه
ستا سرور بلال اجازت غواړم تر بلې ویډیو د الله په امان